بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زه محمد فهیم. سبا به که خدای کړه خیر وي نو خیبر پختونخوا حکومت به روان حکومت به خپل څلورم بجټ پیش کوي او د پاکستان تحریک انصاف په دغه صوبه کې دا به نهم بجټ وي. نه بجټ دی نه اول یو حکومت هم ندی پیش کړی، یوې پارټۍ هم په دغه صوبه کې ندی پیش کړی او دا به پهله ځلي چې پاکستان تحریک انصاف دا بجټ پیش کوي لګیا دی او تیمور سلیم جګړه صاحب به پهلنی وزیر خزانه وي چې هغه به څلورم بجټ پیش کوي د پاکستان تحریک انصاف لپاره. دی نه اول په تیر دور کې دوه وزیر خزانه بدل شوي وو، سراج الحق صاحب هغه دور کې هم و، د هغې نه اول هم هغه MMA په دور کې وزیر خزانه و، خو تیمور سلیم جګړه صاحب د پاکستان تحریک انصاف پهلنی وزیر خزانه دی او پهله ځل هغوی څلورم بجټ به سبا پیش کوي. پاکستان تحریک انصاف خپل پروګرام کم چې دغه صوبه کې لانچ کړو شروع کړو هغې کې د هغوی ناره کې څنګه مونږ وکتل چې اونو خبره هغوی کړې وه، بلیون سونامیټري زموږ مخې ته راله، هغوی د یوت خبره کړې وه، هغې دپاره هم پروجیکټ مخې ته رالل، هغوی زنانو خبره کړې وه هغې باندې به خبره کوو او هغې د ماشومانو خبره هم کړې ده، نن به په هغې باندې هم خبره کوو. دغې ماشومانو دپاره دغې زنانو دپاره د سباني بجټ کې به څه وي، هغوی څه تمه لرلی شي د دغې بجټ نه او دغې بجټ کې به د هغوی دپاره څه فایدې وي او کم کم ځای کې اوس هم ډېر زیات کار پکار دی، په دې به خبره کوو. مونږ کتلي یو څو ورځې وړاندې دغه پیښور کې یو واقعه وشوه او یو ماشوم جګړې نه پس گرفتار کړی شو، تاڼې ته بوتلی شو، هغه هغه ځای کې بیا خودکشي وکړه، د هغې CCTV فوټیج هم مخې ته راغی. آیا دا ماشوم دغې تاڼې ته بوتلل پکارو یا دې حوالې سره هم یو قانون منظور شوی دی، هغه قانون کم حد ته ورسېده او اوس صوبایي حکومت د هغې دپاره څه کوي لګیا دي. سټریټ چلډرنز مونږ سره ډېر زیات دي. آیا صرف دغه یوه اداره د مونږ کور دغې ماشومانو لپاره کافي ده یا نورې ادارې هم پکار دي چې هغه کار وکړي؟ چایلډ پروټیکشن یونټس تقریبا 12 ضلعو کې ډېره په ګرانه باندې دغې UN د اداره د لاندې چې کوم روان وو هغه بیا بند کړی شو، بیا دوباره شروع کړی شو، بیا هغې نه پس مونږ سره هلته افسران نه وو او مونږ بیا هغه ادارې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته حواله کړی، د هغوی چې کوم ډسټرکټ سوشل ویلفیر افیسر دی هغه ګوري لګیا دی. خو کله به دا د دغې چایلډ پروټیکشن کمیشن لاندې راځي په دې به هم خبره کوو او ګورو به چې دا روان کال دغه ترقیاتي پروګرام دغه ماشومانو دپاره څه حده پورې فایدهمند دی. خیبر پختونخوا کې چې کوم دغه ماشومان دي دا ډېر زیات دي او دغه ماشومانو دپاره ولې چې زموږ مستقبل دغه ماشومانو سره دی، زموږ دغه ماشومان به دغه مستقبل جوړوي او زموږ ټول هر څه په دغه ماشومانو باندې دي. خو لږه ویلې کېږي چې قبایلي سیمې سراح که مونږ وګورو نو 25 لکو نه زیات ماشومان د وخت کې بهر دي، هغوی ته هیڅ قسمه تحفظ حاصل نه دی، سټریټ چلډرن دي، هغوی په بیګري کې هم ملوثه دي، هغوی خیر هم غواړي، هغوی په دغه شوبې چوک کې په مختلف بازارونو کې هغوی هلته کې په مختلف کارونه هم کوي لګیا دي، هغه ځای کې هغوی سره د هراسمنټ هم مسله راځي، د مولسټیشن هغوی سره جنسي زیاتي هم کیږي، خو لاره هغوی ته نه ښکاري چې آخر دغه ماشومان کم طرف ته لاړ شي. خیبر پختونخوا حکومت ظاهري خبره ده دا ذمواري د ریاست ته او ریاست دې دپاره یو کمیشن جوړ کړی دی او د هغې نوم دی چایلډ پروټیکشن کمیشن. دغه کمیشن څه حده پورې کار کوي لګیا دی، دغه کمیشن اوسه پورې څه کړي دي او دغه کمیشن مخکې څه پلان لري په هغې به خبره کوو چې خیبر پختونخوا کې دغه ماشومان کم چې زموږ زلمې کل دی، کم چې زموږ دغه مستقبل دی، آیا صرف هغه ماشومان دي کم چې مور پلار شته او هغوی هغه کې موجود دي یا هغه ماشومان هم دي چې د هغوی مور پلار نشته او هغه بیا د سټریټ نه هغه د سټیټ چلډرن دي؟ دغه پیښور کې زموږ کور شروع شو او دا ناره وه چې دا به اوس سټریټ چلډرن نه وي، دا به سټیټ چلډرن وي. دغه ماشومانو دپاره صوبایي حکومت څه پلان لري او څنګه مونږ دا تمه کولی شو چې د پاکستان تحریک انصاف دغه نهم بجټ تیر حکومت 15 کاله دغه 4 کاله دا به څنګه د دغې ماشومانو په ژوند کې څه خواله راوستي شي؟ په دې به خبره کوو. دغه مونږ سره ډپټي چیف چایلډ پروټیکشن کمیشن اجاز خان صاحب ټلیفون د لارې موجود دی. سر شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړو څنګه چې ما خبره وکړه چې کمې وعدې شوې وې اوس د هغې د عمل وخت راغی، ولې چې دغه 2 کاله د حکومت پاتې دي، تاسو کمیشن سره یې څه ګڼئ چې کوم د روان کال دی دغې ماشومانو تحفظ دپاره ستاسو لخوا کم داسې پروجیکټس مخې ته راروان دي چې هغه به دغه ماشومانو تحفظ هم وي او هغوی به د سټریټ چلډرن نه سټیټ چلډرن ته هم راولي؟ ډېره مهرباني فهیم صاحب چې دا دومره اهم موضوع باندې ستاسو ډېر اهم پروګرام دی، ځکه چې ماشومان چې کوم دی زموږ د قوم مستقبل دی. آی تھنک چې ماشومان زموږ 49% آبادي ده چې کوم د 18 سال نه کم دی او ماشومان ډیفرنٹ کاینډ اف ریسک باندې الریډي دي.
بیسیکلی زمونږ چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن چې کوم دی نو مونږ یو چایلډ پروټیکشن سیستم بیسیکلی داغه حواله سره داغه انټروډیوس کول غواړو ایز چې کوم منډیټ الریډي قانون پرانا کې شته او د قانون د امپلیمنټیشن چې کوم دغه زموږ لپاره یو چیلنج چې موږ فل فلج مطلب هغه حواله سره د ماشومانو د ترقی د غي د بقا د غي د تحفظ چې کوم دغه لپاره different plans or different projects چې کوم دغه انیشیټ کو اوس دی وخت کې موږ چې کوم دی نو د روان فاینانشل ایئر لپاره د دولس ډیسټریکټس چې کوم مطلب زموږ د چایلډ پروټیکشن یونټ دغه لپاره الریډي ګورنمنت کمټمنټ کړی دی او بجټ موږ ته لوکیټ شوی دی او چې کوم تاسو د افسرانو خبرو کړه الریډي موږ ایټا ته چې کوم دی نو هغه ورکړي دی او کوشش دا دی چې په within 2 months کې مطلب د ټول پوزیشن چې کوم دی هغه فل اوټ شي او هغه چې کوم دی موږ سره په بار ډیسټریکټس کې موږ ویل فل فلج سټاف بشمول سایکولوژیست چایلډ پروټیکشن افیسرز چې کوم دی او سوشل کیس ورکرز میل اینڈ فیمیل دا چې کوم دی ان شاء الله تعالی ان بورډ وشي بل د دې نه علاوه چې کوم تاسو د انسټیټیوشنل کیر خبرو وکړه په باغی کې د مونږ کور کې دی نو هغه د پرنشل ګورنمنت یو انیشیټیو غوښتل د ماشومان تحفظ لپاره په هغه حواله سره چې کوم زموږ مطلب لابینګ شو په باغی کې درې نور داسې انسټیټیوټس دي چې په هغه کې د ماشومانو د سواد چې کوم دی الریډي چې کوم دی نو هغه به ان فنکشنلایز شي سواد کې موږ سره د 100 ماشومانو کیپاسټي کوم دی هغه اویلیبিলিټي وي دا چې په ریسک کې ماشومان چې مطلب هغه نه ماشومانی انا کم نه ماشومانی د انسټیټیوټ ماشومانی یا عرفت ماشومانی نه موږ د ملکن ریجن ماشومانو موږ سواد انسټیټیوټ کې اکوموډیټ کولی شو د دې نه علاوه چې کوم دی ابتابات چې کوم دی هغه په اپلاین کې او بل د دې نه علاوه د یتاما په نوم باندې د ماشومانو د یتاما په نوم باندې موږ کوم دی یو پروجیکټ الریډي ان پروسس دی په بونو کې چې مطلب هغه کې د ماشومانو موږ سره کافي سټرنث وي 150 پورې نو مطلب او د سره سره کتا سو غوې په انشاء د ماشومانو چې کو چې کوم د ماشومان چې کې موږ په سټریټ باندې وینو په بیکینګ کې یا په لیبر اکټیویټیز کې د دې ریهابلیټیشن لپاره د دې ری انټیګریشن په فیملی لپاره چې کوم دین هم زموږ کوشش ته چې په پیښور کې د ماشومانو چې کو لپاره لکه چې سپریټ هغه کې راتلو څخه د کم چې کې دا غي د ډیولپمنٹ لپاره بایګي ډیفرنٹ سیگمنٹ وی سایکولوژیست اویلیبل وی باغ کې سکل ډیولپمنٹ وی دا غي لپاره هم د انسټیټیوټ چې کوم دینو د مو کوشش ته ځای مطلب د کې ریفلیکټ اجازه یو بل خبره چې کوم ډیر مخکې روانه و د ام ام ای دور نه د منصوبه انخته وا او مونږ کتري چې 13 دور کې هم انخته پاتې شو او سوم سخکاری نه لګم په دې اپډیټ کې چې کوم یو بوسټن انسټیټیوټ دا خبره مخه تراتلا چې دغه ماشومان با تانو تنوي جیل ته بنوي د اغوی د پاراس عمل مخه تخکاری بالکل فهیم صاحب بیسیکلی چونکی بوسټن انسټیټیوشن لا چې کوم دی پای باندې مونږ کار کړو هغه الریډي زموږ صوبې چې کوم دی الله زموږ کوم ډرافټ لا هغه پاس شوی په 2012 کې خو دغه والي سره دغه په اپریشنلایزیشن کې لګ ایشوز خو الټیمیټلی چې کوم فیډرل ګورنمنت کوم قانون پاس کړ چې یونایټډ جسټس سیستم ایکټ 2018 نو هغه بیسیکلی چایلډ پروټیکشن ویلفیر ایکټ چې کوم دی هغه د ماشومان د براډ ټرمینالوجیز کې دا پروټیکشن خبره کوي نو بیسیکلی دا یو کمپوننت چې ان کانفلکټډ لا ماشومان راځي هغه دی وخت کې بجیرونو کې اکوموډیټ کیږي جنرال کې جنرال سیکشن ده اوس دی وخت کې موږ الریډي ای ډی پی سکیم کې او پی سی 1 چې کوم دی موږ کړی دی پرنشل ګورنمنت ته او هغه تھرو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د موږ ډپارټمنٹ ده هغه بیسیکلی 200 بلین چې کوم دی یو سکیم ده او باقي کې موږ دوا چایلډ پروټیکشن کمپلیکسز چې کوم دی هغه جوړ غواړو یو چې کوم دی هغه په بنو ډسټریکټ کې او هغه بلډینګ چې کوم دی ام ای دور کې جوړ شو هغه رینوویټ کیږي او باقي کې په موږ سره مینیمم چې کوم دی 150 ماشومانو سټرنث چې کوم دی هغه وی پای کې باندې ټرایل ماشومانو موږ ساتل شو پای کې کنورټډ ماشومان چې کوم دی هغه ساتل شو دغه ریهابلیټیشن او انټیګریشن بکی بل هغه کې به الریډي چایلډ پروټیکشن یونټ چې کوم دی افیس په پاره کې وی نو دا دوا چې کوم دی په یو په خبر کې چې کوم دی هم د 150 ماشومانو موږ سره وی نو دا دوا چې کوم دی الریډي په پایپ لاین کې دي زموږ امید ده چې روان کال به کوم دی په دی باندې لکه دا به چایلډ پروټیکشن کمپلیکس وی صرف انسټیټیوټ بنئ دی کې به ارس وی سایکولوژیکل سپورټ دا وی ایجوکیشن دا وی ټیکنیکل سپورټ بالکل ون روف کې 3 ډیفرنٹ کمپوننټس به وي او مطلب پدې کې به ماشومانو کیس مینجمنټ هم کیږي آئیډینټیفیکیشن رجسٹریشن پلاننګ فالو اپ دا هم کیږي او
ریفرل بم کیږي او بل دې کې به هغه ماشومان چې کم تا په تاڼه کې دا انویسټیګیټ کیږي او تاڼه کې بیا نه کیږي د تاسو د انسټیټیوټس کې به کیږي دا به پایلټ مونږه په 2 ډسټریکټ کې پایلټ کو او بیا به هغه نه پس دا ایکسټند کو نور ډسټریکټ صحیح اجازه سره د وړاندې موږ کتل چې ستاننشتر بي بي پیښور ته راغلی وه او هغوی ته یو بریفینګ ورکړی شو چې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 زره ماشومان آیډنټیفای شوي دي کوم چې یتیمانان دي د هغوی پلاران چې کوم دي هغه په دهشتګردۍ کې یا مختلف واقعاتو کې په حق رسېدلي دي او هغوی په فیملی کې دننه نشي سروایو کولی هغوی هم څه پرومس کړی و موږ ته چې دغه ماشومان موږ ته موږ سپورټ کوو آیا موږ ته فیډرل ګورنمنټ سپورټ هم چېرته ښکاري بالکل زموږ امید دا دی بیسیکلی موږ چې کوم دی یو اسسمنټ کړو او هغه موږ ډیټا چې کوم دی الریډي شیر کړو هغه ثانیه نشته بي بي سره هم شیر شوی دی نو مطلب هغه الریډي ایډوکیشن روانه ده هغه چې کوم دی موږ سره کمټمنټ هم کړی دی زموږ امید دا دی چې مطلب اصل کې د کې تاسو ګورئ فهیم چې نو مطلب پدې کې دا غریب ماشومان دي هغه په چایلډ لیبر کې په سټریټ باندې موږ آیډنټیفای شوی چې هغه ته فاینانشل سپورټ پکار دی هغه فیملی ته لکه اکثر پکې دا دي هغه پلار ډرګ اډکټ وي نو هغه مطلب ارننګ هاند دی یا پلار مړ دی نو مور دا فور دی نو ارننګ هاند دی نو دا چې ماشومان موږ وایو چې هغه سټیټ طرف نه دی سپورټ ملو شي او ان شاء الله تعالی امید دا دی هغه کمټمنټ کړی دی چې یاره مطلب دا چې کوم سوشل سکیورټي پروګرام دی اساس پروګرام په دې کې به داسې ماشومانو ریفلیکشن کیږي اجازه صاحب اخرنی سوال مونږ سره مختلف ماشومان په بیګری کې ډېر زیات دي مونږ ګورو هر یو سیګنل باندې ماشومان را منډه کی گاډو سره ودرېږي او هغه ماشومان په خپله خوشحالی نه وي هغوی دا یو پوره یو مافیا دا هغه رانیسي کډنیپ کوي راولي او بیا دا ارز پای باندې کوي آیا هغوی دپاره سپیشل پروګرام هم په پایپلاین کې شته دی؟ هغې لپاره بالکل فهیم صاحب موږ یو سپیشل پروجیکټ چې کوم دی به انیشیټ کړی دی وخت اسسمنٹ روان دی د سټریټ چلډرن ماشومان او په الټرنیټ کیر کې کوم ماشومان دي لکه مطلب بهر د ماشومانو ولنبیلیټیز هم ډېر سیوا دي خو مطلب داسې انسټیټیوشنز دي پرایویټ یتیمخانې دي چې په هغې کې د ماشومانو کنډیشن چې کوم دی هغه اسسمنټ دی او دا موږ یو پروجیکټ لانچ کړی دی موږ اسسمنټ کوو او د دغه بیسس باندې موږ چې کوم دی د دې لپاره یو سټینډینګ اپریټینګ پروسیجر جوړو هغه د صوبې ټول صوبې په کې اپلیکیبل وي او هغه چې کوم دی الریډي لا د لاندې منډیټ دی نو زموږ دا کوشش دی چې تمام چایلډ پروټیکشن سرویسز چې کوم دی دا یو یونیفارم میکانیزم د لاندې راوړو او هغه یو پراپر رجسټر وي دا یو مانیټرینګ کیږي انسپیکشن به کیږي داسې ماشومان چې هغه مطلب د هغې څه ایشو وي او مطلب ډیو ټو سرټن ریزن هغه به بیګینګ کې انوالو وي نو بیا مطلب دا چې ریاست دا کوشش کوي چې مطلب هغه فیسیلیټیټ کړي هغه لکه زموږ کور انسټیټیوټ کې موږ تعلیم ورکولی شو هغه موږ سکل ایجوکیشن سره هم چې کم دی نو دا کورس لینک کولی شو نو هغه څنګه کوم احساس پروګرام مو خبرو هغه سره هم لینک کولی شو نو په دغه حواله سره زموږ اسسمنټ روان دی دا ایس او پی چې کوم دی غن پروسس دی الریډي موږ چې کوم دی نو په دې کنسلټنټ هم هایر کړی دی نو امید ان شاء الله چې روان کال کې موږ دا چې کوم دی د دې باندې موږ امپلیمنټیشن سٹارټ شي بل د بیګینګ حواله سره الریډي کوم دی زموږ ان دی بیګینګ سکواډ چې کوم دی هغه د وذ سپورټ اف ډسټریکټ ایڈمنسټریشن چې کوم ډیپټي کمشنر په خبر دی مردان دی بگ سټی چې کوم دی هغه الریډي زموږ په نوټس باندې هغه ان دی بیګینګ سکواډ جوړ کړی دي او مطلب دا غي موږ سره بده کې سپورټ ته نو هغه چې کوم دی روان دي زموږ 11 ویلفیر ہوم چې کوم دی هغه د ډپارټمنټ اف سوشل ویلفیر لاندې چې کوم دی وخت کې اپریشنلایز دي چې پاره کې دوه د فیمیل لپاره دي یو بټخېله کې په چکدره کې او دا نو چې کوم دی دا میل لپاره دي نو زموږ چې کله ایس او پی جوړ شي هغه سره موږ د ویلفیر ہوم چې کوم دی دم اپګریډ کو دا به هم سره اپګریډ شي او کافي حد پورې واس شي سټریم شي ډېر شکریا اجازه صاحب ډېر تفصیل سره موږ خبر کړو چې د پارا را روان بجټ ولې چې دا ډېر زیات کلیدي بجټ دی د حکومت د پاره موږ هر ځل وایو څلورم بجټ د حکومت د پاره اهم دی د پاره وي ولې چې هغوی ته پنځم بجټ پوره لګولو موقع نه ملاویږي هغې نه پس الیکشن وي هغې په مینس کې پابندي ولګي ډیولپمنټ فنډ خرچ کولو حوالې سره نو ځکه څلورم بجټ هي اخرنی بجټ وي چې هغه پوره خرچ کیږي او بیا د هغې فایده مخې ته راځي د هغې حوالې سره یې کار کوي زمونږ ظاهري خبر موږ شو ذکر کړو چې ماشومانو حوالې سره صوبایي حکومت باندې یو پریشر هم او هغوی نه هم یو تمه وه چې دوی بس نه څه کوي خو دقسې زنانو حوالې سره هم و پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم صوبایي حکومت دی هغوی ته ډېر زیات سپورټ حاصل و زنانو حوالې سره او موږ کتلي دي چې په 13-15 کالو کې چې کوم وروستونی حکومت و هغې کې دومره پرو وومن لیجسلیشن یا دومره ګامونه موږ ته ښکاره نه شو خو دې په دریو کالو کې دننه ډېر زیات مهم کردار ادا کړی دی وومن کاکس چې کوم یو تنظیم جوړ شوی دی د پارلمان کې دننه ناست زنانه
زنانو MP ګانو هغوی ډیر کار کوي لګیا دي او دې وخت کې هم موږ سره د دغې وومن کاکس چې کوم نائب چیرمین ده چیرپرسن ده د وومن کاکس نائب چیرپرسن مدیحه نثار بی بی ټلیفون د لارې موجود ده هم د هغوی نه تپوس کوو چې آخر را روان کال کے بعد دغه زنانو دپاره حکومت څه کوي. میڈم بہت شکریہ آپ نے مشرق ٹی وی کو وقت دیا اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک پوری سپورٹ حاصل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی جانب سے، لیکن ان کو اس طرح سے رسپانس نہیں ملا گزشتہ دور میں. اس دور میں کاکس نے بہت زیادہ کام کیا، بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا قانون سازی میں، لیکن اگر وہاں سے ہم ہٹیں تو دارالامانوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، وومن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی ٹیکنیکل سکلز کے لیے آپ لوگ کیا پرومس کل لے کے آ رہے ہیں اس بجٹ میں؟ جی بہت شکریہ فہیم صاحب. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کل کے بجٹ کے حوالے سے کہ کیا خواتین کے لیے کیا ہونے جائے گا یا کیا ان کے لیے عام عوام کے لیے اسپیشلی جو عام خواتین ہیں ان کے لیے کیا ہوگا اس بجٹ میں، تو آپ سب کی طرح ہماری بھی امیدیں بجٹ سے وابستہ ہیں. میں بتاتی چلوں کہ اس بجٹ میں جو موجودہ دارالامان ہیں ان کی اپ گریڈیشن اور اسٹرینتھنگ کے لیے بھی جو موجودہ ہمارے پاس 5 دارالامان ہیں ان کے لیے ایک خطی رقم رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 100 ملین جو ہے وہ صوبائی وزیر ہیں ہمارے تیمور جھگڑا صاحب، انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ نئے دارالامان جو ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ رقم رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویژولی امپیئرڈ خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے انسٹیٹیوشنز بنانے کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور سوات میں بنائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سینٹرز ہیں 3 ڈسٹرکٹس میں، اور اس کے علاوہ 50 ٹریننگ سینٹرز ہیں خیبر پختونخوا میں، اور یہ پراپر نیڈ بیسڈ انالیسس کے بعد ان کی منظوری دی جائے گی. جی صحیح. بیٹا آپ نے بات کی کہ یہ تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں. دارالامان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کی اپگریڈیشن ہوگی. کاکس نے کافی کام بھی کیا اس کے حوالے سے کہ دارالامان کی ضرورت ہے، شیلٹر ہومز کی ضرورت ہے. پشاور میں موجود ہے لیکن پھر بھی کیپیسٹی کم ہے. اپگریڈیشن کی آپ نے بات کی. کتنا امپورٹنٹ ہے ان دارالامانوں کو تحفظ بھی دینا؟ آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزراء صاحب کے ساتھ. اس کے اندر سیکیورٹی دینا اور پھر ان خواتین کو سائیکولوجیکلی دوبارہ سے بحال کرنا. جی بالکل. یہ جو میں نے ابھی پہلے بات کی کہ اسٹرینتھنگ اور اپ گریڈیشن ہے دارالامان کی، جو موجودہ ہمارے پاس دارالامان ہے اس میں بالکل صحیح ہے کہ اس میں کیپیسٹی کم ہے، لیکن ابھی ہم لوگ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے دارالامان کی ریفارمز کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے. غالباً کچھ ټیکنیکل مسله مخې ته راله د کور زنانه همدغه سي چې ماشومان ورسره وي او هغوی موږ سره خبره کوله، خو ماشومانو لږ تګوله کوشش کوو چې موږ دوباره رابطہ وکړو مدیحه نثار بی سره. میڈم بہت شکریہ دوبارہ سے جوائن کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے گھر میں ہیں آپ، بچوں کے ساتھ تھوڑا بچے تنگ بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کا وقت بھی لے رہے ہیں. آپ بات کر رہی تھی دارالامانوں کے حوالے سے. کیا صورتحال ہے دارالامانوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور وہاں پر موجود خواتین کو سائیکولوجیکلی بحال کرنے کے لیے کہ وہ وہاں سے نکلیں تو کم سے کم اس معاشرے کے اندر خود کو ایلین محسوس نہ کریں؟ جی بالکل. جو اپ گریڈیشن اور اسٹرینتھنگ کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو موجودہ دارالامان ہے اس میں خواتین کو سکلز پرووائڈ کی جائے، ان کو لیگل اسسٹنس وہیں پہ ہی پرووائڈ کی جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز اس پریمیسز کے اندر ہی موجود رہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو دارالامان کی ریفارمز کمیٹی ہے سی ایم صاحب کی، وہ اس کی ڈسکشن میں بھی رہی ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے اس جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم ان پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. صحیح. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا اور قیمتی وقت دیا. ظاہری بات ہے فیملی ہم نے آپ کو فون کال پہ لیا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ڈیٹیل شیئر کی. چې روان بجٹ کې به دغه زنانو حوالې سره هغوی چې کوم مین مونږ وکته فوکس و هغه په دارالامان باندې او مونږ کتلي چې ډېر زیات په دې باندې خبرې هم شوي دي. وزیر اعلی صاحب پخپله په دې کې هم اجلاسونه کړي دي، دغه MP در اغوستي دي، ځان سره کینولي دي، هغوی ته ټاسک حواله کړی. تاسو ورشئ چې دغه دارالامان کې دننه په زنانو باندې څه تېرېږي هغوی سره میلاو شئ او بیا د هغې دپاره تاسو حل هم تجویز کړئ. نو دغه وومن کاکس چې کوم یو
د وخت کې د زنانو ایم پی ایز یو تنظیم دی د هغې حوالې سره موږ وکتل چې هغوی په دې باندې ډېر زیات کار وکړه او اوس تمه لرو چې سبا کوم بجټ را روان دی هغې کې به دغې زنانو دپاره څه نه څه وي ولې چې وعدې ډېرې شوي دي اوس د عمل وخت دی او که دغه کال هم عمل نه کیږي نو بیا به ډېره غټه مسله مخې ته راشي یو وړه شان دماغ لو او بیا به مونږ خبره کوو چې د پاکستان او افغانستان تجارت دې وخت کې بغیر د معاهدې روان دی تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او زموږ دپاره انتهایي مهم زموږ ګاونډی هیواد افغانستان زموږ تجارت ډېر زیات په هغوی باندې انحصار کوي او موږ دا ګڼو چې زموږ نه بغیر د افغانستان ګزاره نه کیږي خو دا زموږ خامخیالي ده هغوی زموږ نه بغیر هم روان دي او که موږ هغوی سره تجارت نه کوو نو بیا نور ملکونه شته چې سره تجارت وکړي او همدغه نقصان د وخت کې پاکستان ته کیږي لګیا دی فروری کې دغه زموږ د پاکستان او افغانستان چې کوم ګوډز اینډ ټرانسپورټ معاهده وه گیتا به ورته وی هغه پنځه کاله لکه 2 ځله هغه پوره شوه یو پرې خپل 15 کاله وخت پوره کړ هغه بیا ایکسټینډ کړه 15 کاله لپاره هغه هم پوره شو کال 2021 کې نو دغه 10 کالو معاهده پوره کېدو نه پس اوس تمه لرل کېږي چې بله معاهده به کېږي شروع کې لږ وخت لپاره معاهده ایکسټینډ شوه او بیا 6 میاشتو لپاره هغې کې مونږ مخې ته رالو خو دا صحیح طریقه نه ده ولې چې معاهده نشته نو دغه تاجران هم په سوچ کې دي چې آخر مونږ به څه کوو مونږ به څنګه مخې ته ځو نوې معاهده که مونږ دې وخت کې خپل کارګو سروسونه والو مونږ مختلف سامان اوړل شروع کړو آیا هغه نوه معاهده به زموږ دپاره فایدهمند وي او که نه غلام خان مونږ بارډر کولاو که تورخم بارډر زمونږ 30 ګنټې کولاو دی چمن بارډر هم زمونږ کولاو دی خو زمونږ دغه تجارت زیاتېدو په ځای کمیږي لګیا دی پاک افغان تجارت حوالې سره ویل کېږي چې دې کې دننه تقریبا د 6 ارب ډالره سالانه کیپیسټي موجوده ده مطلب چې مونږه امپورټ او ایکسپورټ په دغه یو ځای کې 6 ارب ډالر ته رسول شو خو تر اوسه پورې دا 2.5 ارب ډالر نه بر نه تلې او دې وخت کې هغه انتهایی کمه شوې ده او دې کال کې د 1 ارب ډالر نه هم لاندې مونږ راغلیو مطلب چې مونږ خبره کوو د 6 ارب ډالرو هلته کې مونږ سره 1 ارب ډالر هم نشته دی د هغې نه هم مونږ لاندې راغلیو او مونږ خبره کوو د افغانستان نه مخکې تاجکستان ترکمانستان آذربایجان خو مونږ نه خو افغانستان نه پوره کېږي هلته به څنګه رسوو بهرحال دغه ټرانزټ معاهده چې کله اوس نوې نه ده شوې زړه معاهده روانه ده او انټرم بنیاد باندې روانه ده د نه نقصانات څه دي په دې به خبره کوو د وخت کې مونږ سره احمد شاه صاحب ټلیفون لارې موجود دی افغان تاجر دی افغانستان حوالې سره پاکستان حوالې سره ډېر مهم کردار لري سره ډېره شکریا تاسو مونږ له ټایم راکړو څنګه ما وویل چې مونږ سره دې وخت کې خپله معاهده نشته دی 6 میاشتو لپاره زړه معاهده یو انټرم سیټ اپ باندې ایکسټینډ شوې ده څه به وایې نقصانات څه دي تاجرانو ته چې کله دغسې معاهده راشي او ایګزیکټ ارس مخې ته نه وي سچویشن کلیر نه وي خبره دا ده چې لکه تاسو چې مخکې خبره یاده کړه دا د فردر 6 میاشتو لپاره ایکسټینډ شوه جی خو دا اصل کې د ټرانزټ معاهده ده بایلټرل ټریډ معاهده جی بالکل اګریمنټ نه ده دا د ټرانزټ اګریمنټ ده دا به ان شاء الله چې رینیو شي دې باندې کار لګیا ده تقریبا 90% هغه کوم اختلافي موضوعات چې هغه حل شوي او 10% پاتې دي هغه امید ده چې حل شي د دواړو ملکونو ترمنځ او په کار ده چې دا معاهده وشي او ښه معاهده وشي نه لکه تیر ځلې ټرانزټ اګریمنټ چې شوی و په هغې کې ډېرې ستونزې وې ډېرې مشکلات و دواړو طرفینو ته او غواړو بزنس کمیونټي کې د پاکستان بزنس کمیونټي کې د افغانستان دوی دواړه په یو پیج باندې دي خو انفارچونیټلی چې دلته زمونږ دغه اتارټیز چې دي دوی کله ناکله بس دا ټرانزټ باندې ډایرکټ اینډ ډایرکټ اٹیک کوي د خپل پولیټیکل پرپس لپاره نو په کار ده چې تجارت له سیاست نه بیل شي ځکه تجارت بیل فیلډ ده او سیاست بیل فیلډ ده نو دا زمونږ کاروبار ډېره موده شوه چې د غلطې پالیسیانو شکار ګرځېدلې او دا وجه ده چې دا بزنس کمیږي لګیا ده تاسو په خپل دې ګواښ لکه پخوا زمونږ ایران سره د کال ټوټل $500 مليون بزنس وو خو نن سبا هغه
2.1 بلین ته رسیدلی لکه هغه د پاکستان مارکیټ شیر چې و هغه ټول ایران ته قبضه کو نو وجه هم دا ولا چې دلته د افغانستان او پاکستان تر منځ د تیرو لسو کلونو کې خصوصا د 2016 نه را پدې خو مشکلات زیات شو غلط فهمیانې زیات شوې اعتماد درهم و برهم شو نو کاروباریان خو ویټ نشي کولای ویم لاړو بس سنټرل ایشیا سره او سپیشلی ایران نه سوداګانې وکړلې او ایران اوس د افغانستان په مارکیټ کې ډېر سټرونګ پوزیشن کې دا او ډېر غټ مارکیټ شیر وای سره دا احمد شاه صاحب موږ خبر وکړه تاسو هم ذکر وکړه چې اول پاکستان د افغانستان ټولو نه غټ ټریډ پارټنر وو اوس ایران ډېر غټ شیر واغسته هغه غټ پارټنر شو بطور تاجر که موږ وګورو د تاجر څه وایي هغه ته آیا ایران سوټ کوي که پاکستان سوټ کوي تاجر ته کاروباري ته هغه سوټ کوي چې هغه ته پرابلمز نه وي ایرانی او پاکستانی خو چون دی پاکستان له طرف نه د تاسو خپل غواړي په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې په پرنٹ میډیا باندې به تاسو کتلی چې تورخم کې مسلې وي ټکونه په میاشتې سار شو د کورونا په وجه باندې بارډر بالکل سیل شو لږه نمخ کې په 2017 کې بارډر سیل شو یو میاشت لپاره 35 ورځې لپاره بیا پکې وشو کله چمن به سیل شو چمن بارډر کله به تورخم نو بزنس کمیونټي په تنګ رااله نو وی ایران ته مخه کړه نو ایران دا پروډکټ چې نن مال ایران نه چې والي ته دوه ورځې غتر راسي افغانستان لا راسي بغیر کوم پرابلم نه لکه هاردلز نشته د پکې سموثلی ارته روان دي نو کوم ځای کې چې اعتمادي الته بزنس کمیونټي خوشاله یو ول خپل کاروبار ور سره ایکسپاند کوي نو ایران تر په دی وجه باندې ایکسپاند شو اگر ایران کې دننه د پاکستان نه زیات سہولیات دي او تاجر خو تحفظ غواړي حفاظت غواړي او هغه ته سکون دی وخت په ایران کې دی بالکل بالکل لکه مارکیټ ډیمانډ د مارکیټ کې ډیمانډ او ډیمانډ به پوره کوي نو چې کله ته ډیمانډ پوره کوي پاکستان نه سودا والے ټرک په هفته کې په تورخم کې ساري په هفته 10 ورځې په چمن کې ساري ولته مارکیټ کې ډیمانډ دی نو هغه ډیمانډ نشي پوره کېدلی ډیلیوري په خپل ټایم نه کیږي نو چې کله ونشي نو تجاران خو کالکولیشن لري چې پاکستان نه تاجکستان نه علم ایران نه علم ازبکستان نه علم نور ملکونه نه نو ځکه وی هغه ملکونو ته مخه کړه او دغه مارکیټ تاسو کې کابل ته لاړ شئ په هر دکان کې تاسو لزویل شم چې اوور 70% ایرانیان پروډکټس اویلیبل دي په هر پرچون دکان کې ډېره شکریه احمد شاه صاحب تاسو موږ ټایم راکړه او دا حقیقت دی چې زمونږ غونډې هیواد چې الته مونږ د هغوی نمبر 1 ټریډ پارټنر او د پاکستان نه بغیر د هغوی هیڅ هم نه روانېدل نن هغوی ایران سره لاس ملاو کړ ولې چې موږ ته لاس راکړه او زمونږ چې کوم دی وخت کې حالات دي روان دي او د دې نشاندهي یو پیره نه دوه پیرې نه د 13 کالو نه د پاکستان بزنس کمیونټي هم کړې ده د پاکستان صحافیانو هم کړې ده د پاکستان خلکو هم کړې ده او د روزګار سره وابسته څومره خلک هم دي هغې ټولو کړې ده چې دا سیسټم اسان کې مونږ هر ځله نور ملکونو ته ګورو دغه افغانستان زموږ دپاره دومره غټ مارکیټ دی چې موږ هغه هم نشو پوره کولی دومره موږ سره دې وخت کې هر څه موجود دي خو بیا هماغه مسله راځي کوم احمد شاه صاحب خبره وکړه چې هر ځله یو کټ دی یو فاصله ده او هر ځله کوشش دا کیږي چې مسلې جوړې کړي شي تاجران د دواړو سایډونو غواړي چې دا هر څه وشي خو سیاست په هغې کې انوالو شي تاجر په دې نه دی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او که د نون لیگ حکومت دی اشرف غني ناست دی که عبدالله ناست دی هغه یې سره هېڅ کار نه لري هغه صرف مارکیټ ته ګوري مارکیټ ته چې کم کار پکار دی کم سامان پکار دی هغه ته د کراچۍ د پورټ نه تورخمه پورې څومره وخت کې رسي هغه صرف دې ته ګوري دغه کنټینر چې کله تورخم ته ورسي نو آیا بیا بارډر کراس کوي او که نه ایساریږي او دا مسلې دواړو طرفو ته دي نه صرف پاکستان ته په افغانستان کې هم دغه مسلې شته اکثر لا هغه ځای کې هم زموږ کنټینرې خالی کنټینر ایسار شي واپس نه راځي مونږ خبره وکړه د افغان تاجر کمیونټي حوالې سره چې ای ته څه مسله ده خو د پاکستان تاجران هم دغه مسله بار بار اوچتوي او دا تمه لري چې دا مسله به حل کړي د وخت ضیاء الحق سردي صاحب موږ ټلیفون سره موجود دی ستاسو هم ډېر زیات جوور نظر دی همدغې تاجرانو حوالې سره همدغې ټریډ باندې ضیاء الحق صاحب ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه احمد شاه صاحب خبره وکړه چې آسان لاره ده ایران په ذریعه هېڅ قسمه مسله نه وي ډېر په اسانه باندې سامان راشي او موږ ته میلاو شي پاکستان طرف نه مسلې دي دا مسلې بیا دي د کوم ځای نه او که موږ خبره کوو بیوراکرسي خبره نو پاکستان کې مسله ده افغانستان کې هم ده حل کوي به څوک
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مننا مہربانی واصل میں مشکور تاسو کردا مشرق ٹی وی کی طرف مت موقع فراہم کو پردے کسی کا مشاہد سے خبر کو مشکلات کو دوڑ طرف دی یہ قوم دی افہم دی سنگا تاسو تو پس دے کہ دا یہ معاہدہ ہو اگر ضیاء الحق صاحب آواز کے مسئلہ دا کوشش کو چاہیے دوبارہ رابطہ کو بولے دا نیٹورک مسئلہ کاری ہوئی آواز ہم کٹ کے دے لگ گیا اور ضیاء الحق صاحب کافی پدے باندې کار هم کړی دی چې دا مسله صرف د یو سایډ نه ده مونږ ګورو چې هغه سایډ نه هم مسلې راځي او د کنټینرو نه پیسې اغستل چې کوم لاره کې چیک پوسټونه د هغوی پیسې اغستل په دغه پاکستان کې هم شته او په دغه افغانستان کې هم شته دی. ضیاء الحق صاحب دغه دوه موجود دی. ضیاء الحق صاحب مونږ خبره کوله چې دغه کنټینر تلو او راتلو حوالې سره ډېر شکایات مخې ته راغلي چې جی پیسې اغستې کېږي په چیک پوسټونو باندې دا مسلې به اوارېږي بیا څنګه؟ خبر ده یہ سنگا مشاہ صاحب کا خبروں کو دوڑوں طرف پاکستان طرف نم اور افغانستان طرف نم دوڑوں طرف مشکلات خوشتا سنگا تاسو تو پتہ دے کہ 65 معاہدہ ہو اگر 45 سال کو ریڈر خوش ریویژن ہو جڑے دو دا اکتوبر 2010 کے کم معاہدہ را لو دے کہ دورا مشکلات کو کہ لس کالو نا دا دوڑوں طرف دا کم منگ تاجران دی آغا فریادون کہیں لگیا دی اس آسین 10 کالو شو دے معاہدے کی امینڈمنٹ بکار دے اور لیکن چونکہ افغانستان حکومت پکی شپږ میاشتو ټایم واخیستو دې وجه سره پکې 3 میاشتو پکې تیر شو لیکن 3 میاشت اسلام پاتې دي بکار دا دی چې دې کې سټیک هولډر دی د خاص کر افغانستان اور پاکستان مابین کې څوره د کوم تاجران دي هغه دې کې کینی او دې کې خپل آرا ورکي نن موږ یو میټینګ شوی دی د دستي عالم د موږ کوم د ریلوے منسټري د اسلام آباد کې د سوادي صاحب سره اعظم خان سوادي صاحب سره میټینګ د دې سلسله کې موږ نن میټینګ هم کړی دی او دې دینا د موږ د فیډریشن اف چیمبر اف کامرس یو وخت هم دیلیو بلاو شو یو کې وای د موږ د خاص کر د ازاخیل ډرایپورټ د مقصد لپاره جوړ شوی چې د ترانزیت کم مالونو هغه کراچي نه د پیښور مکه کم او د کې ډیر مشکلات دي او بکار دا د کې ریلوے خپل یو کلیدي کردار ادا وکړي موږ د دې سلسله کې د مختلف چیمبرو کې فیډریشنو کې دا خبره بات کارو چتاو کہ یار دې لپاره مهرباني وکړي یو هغه جوړ کړي یو پالیسی جوړ کړي چې دا کوم مشکلات دي د آزاده وشي. خبره ده د څنګه مشاهد صاحب ویلو چې اخوانم مشکلات خو دې خو نشته اخوان نشته دا اوس د 24 غنټې لپاره د موږ وزیر اعظم صاحب یو اعلان کړیو چې د موږ بارډر په 24 غنټې لپاره واخلويږي لیکن کم مشکلات دي خاص کر د بارډر مینجمنٹ مکه یو دوه محکمې دي کې اوس 15 شپږ محکمې انوال شو دا بارڈر بندے دا NLC دے FC دے ملیشیا دے کسٹم دے انٹیلیجنس دے دا مختلف محکمے دی بکار خدا جی کی دا کار سمودی روانی لیکن ہر یو محکمہ تا ناز دے ہر یو محکمہ دا غواړي کہ بھئی چیکنگ وزیر حکم یعنی چا اختیارات آغا خپل اختیارات تا استعمالی آگے وجہ سره دا تجارت دے دا زبو حاجی طرف روان دے تاسو واجه محکمو خپل کوارډینیشن نشته ری یہ کوارڈینیشن نشته بل دا دے څنګه ما تاسو د مخکې مرز کو چې دا د دې اقدام سره د 70% زیات تجارت مونږ د چابهار او د بندر عباس پر منتقل شوی دی هغه وجه دا ده چې 2.5 بلین ډالر مونږ تجارت او هغه کم شو هغه حجم کم دی هغه 1 کروڑ نام د ډالرونو نه کم رالو اصل خبره دا ده چې دې طرف د مونږ دوړو حکومتونو دې باندې غور او فکر وکړي او دا کم معاهده دې باندې کم داسې شنو پکې اگر وړي چې دا دې کې کوم مشکلات دي هغه ازاله وشي خبره دا ده چې جی مونږ بار بار مختلف ځایونو دا आवाज چتولې کېو چې دې وخت د دوړو طرف د کم تاجران سوداګران دي هغه ته ډېر مشکلات دي چې چیرې نن دا خبره مونږ اسلام آباد کې دا او کو چې بھئی دا افغان ټرانزیټ کم معاهده دې کې مهربانيو کې نظر ثاني وکړ دي او خاص کر د دوړو طرف کم دا سټیک هولډر دي دې ته اعتماد کی واخلي او دیونه سلام مشورې وکړي چې دا کوم معاهده دې د صحیح طرف روان شي جناب دواړو طرف ته چې خلک په اعتماد کې والی علی به خبره مخته شکریہ سر تاسو موږ له ټایم راکړه او دا خبره عمدغه یو کنکلوژن مخې ته راځي چې یو ملک که څوک هم وي که مونږ یو که افغانستان خپله مرضي په بل باندې نشي لاګو کولی نه خو مونږ د هغوی خوښه منلی شو او نه به یې زموږ خوښه مني او دې ټریډ معاهده کې ډېر خبرې نورې هم دي چې بایلیټرل معاهده
افغانستان نه غواړي. افغانستان دا وایي چې ایران په دې کې انډیا دې کې شامل کړي او پاکستان ته انډیا قبوله نه ده. زما ستا خبره ده هغې کې د دریم کس څه کار دی؟ دا یو ډېر غټ رکاوټ دی. دغه وخت کې د افغانستان لخوا هغوی دا وایي چې کم ټرکونه هلته نه راځي هغه انلوډ کېږي، بیا دېخوا دوباره هغوی لوډ کوي او دېخوا راوړي. هغسې به ني چې کم ټرک د انډیا نه راځي د واګا بارډر په ذریعه یا اینی بارډر په ذریعه اب څوک چیک کوي نه چې هغې ته نه څه دي بالکل به کلوز راځي. دا شرط ډېر وخت ډېر کلیدي دی او ځکه دا مسله هم مخکې روانه ده چې دغه شرط پاکستان کله هم نشي منلی. زموږ سالمیت خلاف دی، موږ یې څنګه ومنو؟ درېیمه لاره چې کومه ایستل پکار ده هغه هم دقه ده چې دې وخت کې افغانستان دا هم شرط لګوي چې پاکستان غواړي چې هغه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان ته لاړ شي نو انډیا له دې زموږ طرف ته لاره راکړي. خو موږ دا کله هم نشو منلی ځکه دا مسلې ډېرې زیاتې شوي دي. تمه لرو چې افغانستان او پاکستان به یو داسې لاره روباسي چې کې د دواړو فایده وي. د افغانستان خبره ډکټیشن موږ ایز اټ از نشو اغوستی ځکه دا هر څه دې وخت کې ایثار دي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. خبرې روانې وې چې 3G نشته، 4G نشته او اوس خبرې رالې چې پېښور کې به 5G شروع کیږي او بالکل دا لږ ساعت اول یو خبر مخې ته راغی. د خیبر پښتونخوا IT بورډ انفارمیشن ټیکنالوجي بورډ یو مفاهمتي یادداشت هغوی دستخط کړی دی، یو MOU ساین شوی ده PTCL سره او هغې کې به هغوی په پېښور کې 5G سروس ورکوي. دا به پهلنی ښاري د خیبر پاکستان چې کوم ځای کې هغوی 5G سروس ورکوي لګیا دي او 5G سروس به څه طریقې کار وي، څنګه به شروع کیږي، پایلټ بیسس دی. اول به د هغې نه شروع کیږي. دا تپوس کوو د وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټیکنالوجي بورډ منیجنګ ډایرکټر صاحبزاده علي محمود صاحب ټلیفون د لارې موجود دی. السلام علیکم سر. وعلیکم سر. وعلیکم سلام. سر ډېره شکریه تاسو مونږ له ټایم راکړو. څنګه ما خبره وکړه خبره د 3G او 4G روانه وه. تاسو پېښور کې اوس د 5G دپاره هم معاهده وکړه. څه طریقې کار به وي، کله به شروع کوئ او څومره غټ اچیومنټ به وي د پېښور دپاره؟ ډېره مننه جی. داسې وجې چې دا زمونږ یو انکیوبیټر دی درشل په نوم باندې پېښور کې د PTCL ټریننګ سینټر کې دا دی دا فیسلټي. نو هلته PTCL چې دی هغې سره مونږ کولابریشن وکړو او هغې وایي چې مونږ د 5G ټیکنالوجي چې ده د دې یو ډیمونسټریشن کول غواړو او هغې دپاره چې دی نو مونږ هلته ورته سپیس پرووایډ کړو. نو هغې هلته د 5G اکوپمنټ چې دی هغه انسټال کړو او دا صرف ډیمونسټریشن و. دې کې زه تاسو یو کریکشن وکړم چې دا کوم MOU مونږ دې سره ساین کړی ده نو هغه د 5G دپاره نه ده، هغه خپلو کې کوپریشن دپاره ده چې کوم ایگزسټنګ زمونږ د انټرنیټ اکسس دپاره انفراسټرکچر ضرورت دی چې هغې کې مونږ سره ټیکنیکل اسسټنټ مونږ یو بل سره ټیکنیکل اسسټنس شیر کړو او چې اوس الریډي زموږ انفراسټرکچر کې چرته ګیپ دی چې چرته زموږ فایبر کنیکټیویټي نشته نو هغې کې مونږ کولابریشن وکړو چې د دې کوم رایټ اف وے ایشوز راځي په هغې کې دې سره پروونشل ګورنمنټ هیلپ وکړي چې چرته انټرنیټ کنیکټیویټي اویلیبل نه ده نو صوبه کې مونږ زیات نه زیات انټرنیټ چې دی کنیکټیویټي پرووایډ کړو. نو دا MOU هغې سلسله کې او دا 5G ټیکنالوجي چې ده جي د دې ډیمونسټریشن چې دی نن وشو او دې کې زموږ منسټر صاحب عاطف خان صاحب هم راغلی و. هغې ته هم د 5G د ډیمونسټریشن وکړو چې 5G کم اپلیکیشنز کې دی شي د دې ډېر نوې اپلیکیشنز چې دی هغه پاسبل دي د دې سپیډ چې دی هغه به ایگزسټنګ چې کوم زموږ 4G ټیکنالوجي دا د هغې نه به کافي زیاتي او دې کې ډېر انټرسټنګ د دې اپلیکیشنز په ایجوکیشن کې په هیلث کیر کې هغې علاوه ټرانسپورټیشن کې په هر سیکټر کې د دې ډېر ښه اپلیکیشنز دي. د دې چې کوم ډپلویمنټ دی نو هغه خو هله به کېږي چې کله زموږ په پاکستان کې ریګولیټري اتھارټي چې ده نو هغه پاکستان ټیلیکام اتھارټي ده. نو هغې څه کوي چې هغې اول د ریډیو فریکونسي سپیکټرم چې دی هغه آکشن کوي څنګه چې 3G او 4G لکړو نو داسې به 5G دپاره هم دې سپیکټرم آکشن کوي او هغه چې یو ځل آکشن شي نو په هغې کې مختلف پارټیانې بیا حصه اخلي څنګه چې زموږ پاکستان کې مختلف دا ټیلکوز دي جاز شو، ټیلینور شو، زونګ شو
یو فون شو نو دی ټول پکې پارټیسپیټ کوي او دی ته چې بیا غا سپیکټرم څوک کم واخلي نو بیا غي نه پس دی هغه انفراستراکچر ډیپلویمنٹ شروع کی او غي نه پس هغه ټیکنالوژي چې دی هغه کمرشل علي محمود صاحب آی ټي یو غټه دنیا دا ویل کېږي چې دا ځان لا یو نوې انډستری دا او ټول نه غټه انډستری دی وخت کې دنیا کې به همدغه جوړیږي څه غړې 5G چې کم تاسو یو ډیمونسټریشن وک یو ټرای هم وکړه دا به څومره غټه فائدہ وي په دې انډستری کې د خیبر پختونخوا ځوانانو لپاره دا به د دې ډېره زیاته فائدې ځکه چې نن سبا انټرنیټ اکسس چه دی او های کوالټي انټرنیټ اکسس چه دی هغه ډېر زیات ضروری دی ځکه که زمونږ خلکو سره انټرنیټ اکسس نه وي نو هغوی ډېر غټ اکنامک ډس ایډوانټیج کی ځکه چې زمونږ تاسو که ته پته ده زمونږ چې کم آبادي ده نو د هغې که تاسو وګورئ چې انډر 30 د 13 کالو نه کم چې کم زمونږ ځوانان دي نو د هغې 60% هم زیات دي او دا زمونږ لپاره یو ډېر غټ ډیموګرافیک ایډوانټیج کیدی شي او اکنامک ایډوانټیج کیدی شي په دې کې دوه ډېر ضروري شیزونه دي چې مونږ دې ته انټرنیټ اکسس انشور کو چې د ټولو سره های کوالټي انټرنیټ اکسس وي دې سره بیا ډیوایسز وي که ورسره لیپټاپ وي که موبایل فون وي ورسره که دې سره ټابلیټ وي او دې له مونږ سکلز ورکو که نه داسې سکلز چې دي نن سبا ډېر ځوانان داسې دي پوره دنیا کې چې هغوی آنلاین دا پلیټفارمز وي فری لانس پلیټفارمز وي په هغې باندې دنیا کې مختلف کمپنیانې کار آؤٹ سورس کوي او دې سره هیڅ فرق نه پروزي چې هغوی چاته آؤٹ سورس کوي چې په دنیا کې چېرته ناست دي دوی صرف سکلډ خلک پکار دي چې دوی له هغه کار وکړي دا کمپنیانې چې وي نو دوی هغوی باندې کار آؤٹ سورس کوي او په انډیا کې ډېر زیات خلک دی نه پیسې هغوی ډېر زیات ریونیو دی نه جنریټ کوي علي محمود صاحب تاسو چې کوم دی هغه آی ټي بورډ کې ډېر زیات داسې ټریننګونه هم شروع کړي دي چې دغه فریلانسنګ دپاره هغه ډېر مهم کردار ادا کوي او هغې کې د زنانو دپاره هم یو سپیشل ټریننګ شروع شوی و قبایلي سیمې دپاره هم شروع شوی تاسو چې یو ایم او یو هم ساین کړی ده او هغه به انټرنیټ ایکسیسیبلټي لپاره ډېر کردار ادا کوي دا به څومره ضروري وي چې زموږ دغه د قبایلي سیمې خلکو ته هم هلته هم نیټ شروع شو 3G 4G شروع شوه چې هلته کې سکیل هم ملو شي او بیا نیټ هم ملو شي جی زموږ قبایلي اضلاع کې دا زموږ ډېر زیات په هایست پرایورټي باندې زموږ چې کوم سکیمز دي هغې کې دا هم دي چې موږ قبایلي اضلاع کې ځوانانو ته دا ډیجیټل سکلز ورکو چې د هغې په تھرو هغې ته روزګار مواقع ملو شي که هغوی کور کې ناست دي یا هغوی چېرته جاب کوي نو د هغوی دپاره چې کوم آپشنز دي نو هغه نور هم زیات شي که هغوی کور کې هم ناست دي نو هغوی ته که انټرنیټ اکسس وي او هغوی له موږ سکلز ورکو نو هغوی پې کافي ښه پیسې ګټلی شي ځان دپاره خپل خاندان دپاره نو موږ یو سکیم ریسنټلی شروع کړی و څنګه چې تاسو نشاندهي وکړه موږ 840 کسانو دپاره پروګرام سټارټ کړی دی دا به انشاءالله یو 3-4 میاشتو پورې رواني او دې کې 840 خلک به پکې ټرین شي خو دا موږ یو پایلټ لیول باندې سټارټ کړی او انشاءالله زموږ یو 2 نور سکیمونه را روان دي هغې کې یو قبایلي اضلاع دپاره یو بل سکیم دی هلته به موږ دا فیسیلیټیشن سینټرز جوړو نو په هغې کې به موږ د ځوانانو ته پراپر فیسیلیټیز اسټابلیش کوو هلته به های سپیډ انټرنیټ اکسس هم وي هلته به ډیوایسز هم وي ورک سټیشنز به وي هلته به موږ دوی له ټریننګ هم ورکوو نو هغه زموږ د پالیسۍ حصه هم ده نو هغې سره موږ وی آر ویری اپټیمسټک انشاءالله زموږ چې دا څومره ځوانان دي دي دپاره به ډېر یو ښه اپرچونټي او ډېر یو ښه فیسیلیټي دا وي هلته نو که چا سره په کور کې انټرنیټ اکسس نه وي نو هغوی هغه فیسیلیټي ته چې راځي نو هلته به دوی ته ټول تاسو څنګه نظر ذکر وکړو علي محمود صاحب چې انډیا ډېر زیات په دغه مارکیټ کې درنه ان ده او ویل کېږي چې هغوی د تیرو 10 کالو کې دننه دغه مارکیټ تقریبا 400 چنده غټ که ځان دپاره او زمونږ مارکیټ هغسې کلاو نه دی آیا د مارکیټ کې اوس هم دومره سپیس شته چې زمونږ ځوانان ورنډر کیدی شي او د انډیا ځوانانو سره هم مقابله کولی شي بالکل دی کې خو ډېر زیات سپیس دی ځکه چې تاسو که وګورئ د کووډ چې راغی دا پینډیمک نو دې سره نقصان هم ډېر شو خو دې سره په ټیکنالوژي سپیس کې هغې کې او ډیجیټایزیشن ډرایو چې دی دا ډېر زیات شو او چونکې خلک دا ورک فرام ہوم ډېر زیات شو نو ډېرو کمپنیانو دا محسوسه کړه چې یاره که خلک کور نه دومره افیکټیولی کار کولی شي د ټیکنالوژي په تھرو نو بیا خو دې سره هیڅ فرق نه پروزي چې یاره یو کس که موږ دفتر ته راځي او که نه راځي که هغه د کور نه کار کولی شي نو خو بیا په دنیا کې هر جب ته کیدی شي نو ډېرې کمپنیانې چې داسې دي نو هغوی اوس نور هم کار زیات آؤٹ سورس کوي او سکلډ خلک چې ورته په دنیا کې چېرته ملاویږي نو هغوی ریموټ ورک ورته وایي هغوی د کور نه ناست هغوی سره دا سکلز اویلیبل دي نو هغوی دا کار کولی شي نو دې کې خو سپیس نور هم زیات شو نو اوس دې کې ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د خپل دا سکلز والا پروګرامز دا هم چې څومره زیاتولی شو خپل ځوانانو دپاره او څومره چې موږ انټرنیټ کنیکټیویټي انټرنیټ پینیټریشن ورته وایي چې د دې کوریج موږ څومره زیات کو په خپلې صوبه کې په خپل ملک کې
نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ اکنامک ایڈوانټیج کېدی شي. ډیره شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړ. صاحبزاده علي محمود صاحب ایم ډي آئی ټي بورډ خیبر پښتونخوا موږ سره موجود وي. ذکر وکړو چې ایم او یو کوم سایننګ شوی هغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم مسډ فیسلټیز دي هغوی دپاره پی ټي سی ایل به دا سپورټ کوي چې کم ځای کې نیټ کار نه کوي یا نه ملاویږي هلته به هغه خپل انفراسټرکچر هم لګوي او کار به کوي. او چې بله خبره یې وکړه د اسلام آباد نه پس پېښور د ملک دویم غټ ښار شو چې کوم ځای کې به اوس مونږ ته 5G سروس چې کوم تجرباتي بنیاد باندې و ولې چې د دې به پوره بولی کیږي. پی ټي ای به بیا د هغې سپیکټرم خرڅوي څنګه د 3G 4G دپاره 2016 کې شوی وه هغې نه پس به بیا دا شیزونه کیږي مخې ته به راځي. تمه به لرو چې دغه د پېښور لرې به نه ځو د پېښور د کلو خبره به وکړو هلته اوس هم 3G 4G کار نه کوي چې 5G راشي نو کم از کم 3G خو به هلته کار وکړي او چې 3G کار کوي نو ډېر حده پورې به هغوی ته فایده وشي. پروګرام وخت ختم دی که خدای کړی خیر وي نو دغه پلیټفارم باندې به د ګل پرست دوباره ملاویږو. تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان.